او داسې ونشي چې دا رمضان په مونږ باندې تیر شي او زما پکې د مغفرت اعلان ونشي. ورنه زما دپاره به د پیغمبر خیرې بیا لګېدلې چې نبی علیه صلات وسلام مبارک په منبر خطه په یو پوړی خطه آمین به وي. صحابو تپوس وکړه د الله رسوله خلاف عادت کار دی وکړه آمین آمین ستا د خولې نه مونږ اورېده. نبی علیه السلام مبارک وفرمیل ماله جبریل راغلی گویا ماته آواز وکړه ماته د ټولو نه مخکې دا وویل چې په چا باندې رمضان المبارک راشي او په دا رمضان المبارک کې دی په خپل رب باندې ځان ونه بخي مغفرت پکې ونه شي دا سړی دی هلاک شي. جبریل دا خیرې کړي دی او ما محمد په آمین ویلی دی د ما محترم چې ته د پیغمبر د خیرو د لاندې رانشم تر 3 ورځې دا د رمضان المبارک اخیری عشره ده او گویا چې دې جمعې ته جمعة الوداع ویل کېږي. بس دا اخیری جمعه د رمضان المبارک ده. اخیری شپې ورځې د رمضان المبارک داسې ورځې دي چې په دا اخیری عشره کې نبی علیہ السلام فرمایي وآخرها عتق من النار. د اخیری عشره چې کله اخیری رمضان ختم شي او دا شپه په ختمېدو شي الله تبارک وتعالی د تمام امت محمدیه مغفرت وکړي او د جنت اعلان پې وکړي د ما محترم ټول څوک سره سبحان الله. په دا اخیری 2-3 ورځې دي علماء کرام فرمایي چې په رمضان المبارک کې خصوصي 3-4 کاره ډیر اهم دي. په هغې کې د ټولو نه مخکې د مونځ اهتمام کول تر دې چې د تراویح اهتمام هم کول ځکه تراویح باندې اضافي ستا نیمه ګنټه نه لګي. بعضې خلک یې مونځ وکړي تراویح نه کوي زما محترم او تا ته پته نه لګېږي چې د تراویح په یوه سجیده باندې څونه نیکۍ میلاویږي. ځکه نبی علیه صلات وسلام مبارک وفرمایل او صحابو تاسو ته پته شته د مسلم شریف یا د ابو داود شریف حدیث دی او صحابو تاسو ته پته شته د الله او د مخلوق د الله او د بنده په مابین کې په کوم وخت کې د ټولو نه زیات نزدېکت ډېري. صحابه حیران دي ورته ګوري د الله رسول ته ډېر ښه پوهېږي تا ته پته لګېږي. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې په مخ ته ځمکه د بنده او د الله د ټولو نه زیات قربت دی هغه په سجیده کې دی د دې نه ما سوا قربت نه پیدا کېږي. ما نو په رمضان المبارک کې سجیدې هم ډېري چې څونه سجیدې ډېري دومره د الله او د بنده قربت زیاتېږي د ما محترمو. خبره دې پورې کوم د ټولو نه مخکې د مونځ اهتمام کول. ابو دردا رضی الله تعالی عنه صحابي دی دی بیمارو یو صحابي بیمار پرسیله راغی گویا بیمار پرسیله چې راغی وی کتل ابو دردا رضی الله تعالی عنه زنکدن دی هغه صحابي ته گویا صحابه داسې وو چې دی به هر وخت کې د دین ترغیب یو بل له ورکو دی به هر وخت کې یو بل دین ته مایله کول دی به هر وخت کې یو بل د الله سره په کنټیکټ کول دی به هر وخت کې د یو بل د جنت د دننه کېدو سوچونه کول د ما محترمو. نن که مسلمان وګورې د یو بل خپو والو تنختې دي نن که ته د مسلمان سوچ وګورې او رو دې سپړده خوله دې ونه رو سپړده ته وګورې یو ملګری به د سره ډېر قریبي ناست دي لیکن که د ده خوله دې رو سپړده هم دغه ملګري رور خور پسې به لګیایي د ما محترم. دا د مونږ او ستاسو عقیده ده دا د مونږ او ستاسو وابستګي او ناسته ده دا د مونږ او ستاسو په دنیا کې وابستګي ده. هغه صحابه چې به کېناسته د دین خبرې به یې کولې چې به کېناسته د الله خبرې به یې کولې چې به کله کېناسته د پیغمبر خبرې به یې کولې. ابو دردا رضی الله تعالی عنه صحابي د عیادت لپاره راغلی دی. ګوره ابو دردا داسې حالت دی چې په زنکدن باندې پروت دی وفات کېږي. دغه صحابي ته وایي څه راغلی حضرت بیمار پرسیله راغلی لیکن ستا حالت راته بد ښکاره کېږي. ابو دردا ورته وایي پرېږده زما حالت تا ته یو خبره په دا زنکدن کې ولې ونه کړم قسم دې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دی او زه په داسې حالت کې پروت یم قسم دې چې زما د رب سره ملاقات کېږي داسې نشي کېدی چې دا د زنکدن حالت کې به زه دروغ ویم. ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې کوم انسان په حق او سچ باندې په احسنه طریقه باندې اودس وکړي او زما رب ته ودرېږي 2 رکعته لمونځ وکړي زما پیغمبر وفرمایل گویا ما رب ووی ما د جنت ته دننه کېدو اعلان کړی دی د ما محترم.
نو مونږ څونه افضل دی زما محترم په دې کې ډېر زیات چې کوم دی اهتمام د تراویح کول الله دې معافي وکړي مونږ تراویح نه کوو دا مونږ داسې ګڼو زه اکثر خبره کوم تقاریرو کې مونځ کول دا تراویح چې دي دا سنت موکده اخري 2-3 شپې پاتې ما وې وآخرها عتق من النار اخري د جنت د جهنم نه د آزادېدو عشره د زما محترمو او داسې اونشي چې دا رمضان په مونږ باندې تیر شي او زما پکې د مغفرت اعلان اونشي ورنه زما دپاره به د پیغمبر خیرې بیا لګېدلي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په منبر خطه په یو پوړی خطه آمین به وي صحابو تپوس وکړه د الله رسوله خلاف عادت کار دی وکړه آمین آمین ستا د خولې نه مونږ اورېده نبی علیه السلام مبارک وفرمیل ماله جبریل راغلی ګویا ماته آواز وکړه ماته د ټولو نه مخکې دا ووې چې په چا باندې رمضان المبارک راشي و په دا رمضان المبارک کې دی په خپل رب باندې ځان ونه بخي مغفرت پکې ونه شي دا سړی دی هلاک شي جبریل دا خیرې کړي دی او ما محمد په آمین ویلی دی د ما محترم چې ته د پیغمبر د خیرو د لاندې رانشم در 3 ورځې د ټولو نه مخکې پکې د تراویح او زه اکثر خبره کوم چې دا تراویح چې دي دا سنت موکده دي زما محترمو او د سنتو مثال تعالی لړ مثال در کوم دا خبره یاد ساته چې فرض د وکړه د فرض مثال د قمیص دی او د سنتو مثال د پرتوګ دی زما محترم که تا فرض وکړه مونځ دی وکړه بغیر تراو د جماعت نه ووتې زما د طرف نه نن کلمه وره ته د جماعت نه بغیر پرتوګه ووتې زما محترمو دا سوچ کړی دی چېرته چې دا تراویح سنت موکده دي تا دا سوچ کړی دی چې بغیر تراو د جماعت نه بغیر پرتوګه روان یم دا تاسو تصور دی چې تکړه دی چې تراویح نه کوم پته ولګېده چې هر سجده د ما محترمو و مونځ الله ته ډېر زیات خوښېږي په رمضان المبارک کې خصوصي د سجدو ډېر اهتمام کېږي او بیا دا خبره ولې ونه کوم چې یو نفل په دې رمضان المبارک کې الله په اویاو نفلو باندې بدلی او یو فرض زما رب په اویاو فرضو باندې بدلی د ما محترم سونه منزلت او ثواب دی یا یو روایت کې را دي چې نفل د په فرض باندې بدلیږي د ما محترم د دین عظیم دغه نشته 2 رکعات اضافي موتا نشي الله دې معفو کې مونږ ته به فرصت د کوم دینه ملاوي ما وې لومبه زما محترمو د منځونو اهتمام کول په دویم کرت زما محترمو په دا رمضان المبارک کې د قران تلاوت ډیر زیات کول څومره د قران اولستو څومره د قران ډیر اولستو دونه بده د الله سره رابطه ډیر جوړ شي د ما محترم او